مخکې جنت لځي او د دې سره سره د هر سړي سره به خپل مذهبیان خپل متبعین خپل پیروکاران 80,000 کسان په پسې نو 80,000 چې په 80,000 کې ضرب کې 1 ارب 40 کروڑ انسانان دي. لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به بیا د قیامت په میدان کې بدی کوي د خدای په حضور کې چې الله زما امت خو دغونه نه دي. نو الله تعالی ورته وایي چې پیغمبره چې ستا د شپې کومې ژړاوې وې او د شپې په مابین کې چې ستا کومه زاري و بېقراري وله هغې ژړا هغه زاري هغه بېقراري زما په حضور کې قبوله او مقبوله ده. د هغې په خاطر باندې زه ستا سره دا وعده کوم چې د قیامت په میدان کې به او د جهنم په دوران کې به زه خپلې 3 لپې انسانان د جهنم سره باسم او ستا د امتیانو به جنت ته داخلوم. او د الله تعالی د لپو کیفیت الله اعلم بمراده، الله تعالی د دې په مراد ښه خبر دی چې د الله د لپو کیفیت کوم شي. ځکه الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا دې امت ته د رحمت په ذریعه په شکل راستولی دی او د دې پیغمبر په رحمت او په نبوت کې او د دې پیغمبر په برکت او په شفقت باندې الله تعالی پر دې امت باندې ډېرې غټې ستړې اسانه کړي دي. مشهور روایت کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ناست دی، حضرت جبرائیل امین راغلی. نو جبرائیل امین دا شکل غمجن معلومیږي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي چې جبرائیل امین نن یو څه غمزده او غمجن را معلومیږي. ولې د ستا د غمجنوالي او د غمزدهوالي سبب څه و؟ نو ورته یا رسول الله د جهنم پر سر باندې را تېر سو او د جهنم سیر مې وکړ، د جهنم دید مې وکړ او په جهنم کې مې انسانان په قسمه قسم عذابو کې مبتلا ولیدو. نو د هغې څه اثر را باندې پروت دی. نو په دې وجه به مې شاید شکل ستړی او غمجن معلومیږي، په دې وجه باندې یو څه غمجن. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي چې جبرائیل امینه د جهنم حال راکه، جهنم پر دې مځکه په کم شکل باندې جوړ دی؟ آیا د مځکې پر مخ داسې جوړ دی او که کښته چتونه پورته دي؟ جبرائیل امین ورته یا رسول الله جهنم 9 طبقه دی، پورته کښته 9 طبقه جهنم دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي چې یا ای جبرائیل امینه دا راته وایي چې په دې جهنم کې په دې 9 طبقه کې څوک اوسیږي او کم کم نصیبه انسانان دي په دې کې ولیدو چې هغوی ته په عذابو کې مبتلا وو او هغوی ته په دې جهنم په طبقو کې عذابونه ورکول کېدل. جبرائیل امین ورته یا رسول الله د ټولو څه لاندې جهنم دا حاویه دی او د ټولو جهنمو عذاب چې یو طرف ته سي د حاویه عذاب ډېر ورباندې زیات دی. او په حاویه کې چې ما ولیدو هغه منافقان اوسېدل. ځکه الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین هغه په هغه درک اسفل کې دي. او بیا ورته یا رسول الله در دې حاویه چې راپورته سي دستي جحیم و. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته په جحیم کې څوک اوسېدل؟ نو هغه ورته په جحیم کې مشرکان اوسېدل. ورته چې کله در جحیم راپورته سي یا رسول الله سعیر دی او په سعیر کې هغه قومونه اوسېدل چې کم قومونو به د لمر او د سپوږمۍ عبادتونه کول. او در سعیر چې راپورته سي سقر دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا ورته په سقر کې څوک اوسېدل؟ نو ورته په سقر کې د بت پرستان او آتش پرستان چې کوم خلکو د ورو عبادتونه کول یا بتان د ځان دپاره خدایان جوړ کړي نو هغوی په دې سقر کې اوسېدل. جبرائیل امین ورته یا رسول الله در سقر چې راپورته سي لظا دی. بیا ورته په لظا کې څوک؟ ورته په لظا کې یهود اوسېدل. ورته چې کله در لظا راپورته سي بیا څوک دی؟ نو بیا حطمه دی. ورته په حطمه کې څوک اوسېدل؟ ورته په حطمه کې عیسایان اوسېدل، نصارا اوسېدل. پر دې ځای باندې جبرائیل امین خبره شروع کړه چې پورته جهنم آخرنی جهنم دا خو د هغې نوم جهنم دی. جبرائیل امین د پیغمبر علیه السلام په مزاج باندې پوه که چیرې دا ورته وایم چې په جهنم کې ستا د امت ګناهګاران اوسېدل نو د پیغمبر د برداشت څه وځي. جبرائیل امین خبره پرېښوله. پیغمبر علیه السلام مبارک په سترګو کې اوښکې راغلې
ته جبرائیل امین ولې د خبره ودروله دی اخرنی جهنم کې په دې پورته چې د هغې نوم جهنم و دې کې څوک اوسېدل جبرائیل امین ورته یا رسول الله دې کې ستا د امت ګناهګاران اوسېدل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله د خپل امت د ګناهګارانو او د جهنم استوګنه سره ویني سره اوري نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام رنگ مبارک متغیر او په دې سترګو مبارک کې اوښکې راغلې د هغې څه وروسته جبرائیل امین رخصت پیغمبر علیه الصلاة والسلام 3 ورځې په حجره مبارکه کې دی او په 3 ورځې کې نه چا کلام ورسره کړی دی نه چا سلام ور اچولی دی نه څوک د نفقې دپاره ورغلی دی نه څوک د اوبو څښلو دپاره ورغلی دی اوله ورځ ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې 3 ورځو کې اوله ورځ صرف د لمانځه دپاره راوځي او چې کله د لمانځه دپاره راوځي نو پر دې مخ مبارک یې ډېر زیات د غم اثاري او د سترګې مبارک یې د اوښکو ډکي او چې کله د جومات لمونځ ورکوي نو په دې اواز کې ژړا معلومیږي یوه ورځ دغسې تېره سوه صحابه کرام مسجد نبوي کې ټول پریشان دي پیغمبر علیه السلام چې د لمانځه وخت د حجرې سره راوځي میراف له او چې کله سلام په وګرځي بیرته حجرې له ورځي دویمه ورځ تېره سوه او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حجرې مبارکې ژړا د هغې تذکیروی په مسجد نبوي کې موریدل کېږي چې کله 3مه ورځ تېره سوه نو په عام مسجد نبوي کې صحابه کرام ډېر پریشانه دي او ډېر حیران دي چې پر پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې کوم کیفیت دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام عاشق صادق حضرت ابوبکر نو 3مه ورځ د حضرت ابوبکر د توانه څه ووته او رالی د حجرې مبارکې مخ ته ودرېدې او په ډېر لوړ اواز باندې دا وایي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله یو سبکی ولاړ دی لیکن د هغې طرفه د حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام د طرفه څه جواب نه رالی او نه د حجرې مبارکې دروازه خلاص دویم ځل رالی حضرت عمر ته چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کیفیت ډېر ناولده دی او عام صحابه کرام په مسجد نبوي کې ډېر پریشان دي نو ته ورسه د پیغمبر علیه السلام د حجرې مخ ته سلام ووایه که چیرې پیغمبر علیه الصلاة والسلام اجازت درکړي نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کیفیت و حال معلوم کړه چې پر ده باندې کوم کیفیت دی حضرت عمر رضی الله عنه رالی د ژړا په شکل کې ورته وایي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله لیکن د هغې طرفه بیا څه جواب نشته یو سبکی بعد رالی حضرت ابوبکر دی او عمر دی دواړه سره روان سو حضرت سلمان فارسی یې پیدا کړ د حضرت سلمان فارسی په باره کې به پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی السلمان منا اهل البیت سلمان فارسی زموږ د اهل بیتو د کورنۍ سړی دی او د سلمان فارسی سره به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېره زیاته مینه او محبت او شفقت نو دواړه حضرت سلمان فارسی ته وی چې سلمان فارسی ته ورسه د پیغمبر روضې ته سلام د پیغمبر حجرې مبارکې ته سلام ووایه که چیرې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د طرفه د حجرې اجازه درته میلاو سوه د پیغمبر لږ کیفیت و حال حضرت سلمان فارسی چې 3 ځل رالی نو په زور بیا سلام ووایه لیکن د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د طرفه څه جواب نه رالی او چې کله دې کسانو ته د پیغمبر د طرفه جواب نه رالی نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام غم او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پریشانۍ او د پیغمبر علیه السلام د کیفیت دې پر دې ټولو صحابو احاطه وکړه آخر دې 3 رالو حضرت علی رضی الله عنه ته وایي چې عالم مسجد نبوي کې صحابه ټول په ژړا دي او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نن 3مه د پر هغې باندې ناوله د کیفیت دی او د هغې دا 3 ورځې دا کیفیت او د هغې په دې شکل باندې د هغې برداشتول دا زموږ د برداشته څه وتلي دي نو علي د دې دپاره به یو بندوبست کوي ته به ورځې د پیغمبر روضې ته به سلام وایه که چیرې د پیغمبر د روضې د طرفه اجازه راځي حضرت علي رضی الله عنه ورته وایي چې د دې دپاره به زه یو ترکیب جوړم زه به یو لاره جوړم
او د دې دپاره به زه یو طریقه ګورم. نو حضرت علي رضی الله عنه د ټولو څه مخکې رالی کور ته حضرت فاطمة الزهرا ته وایي چې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام هغه ګران لور ده. دوی چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام باندې ډېر نوره د کیفیت دی، 3 ورځې کېږي چې صرف لمانځه له راوځي او چې راوځي پر دې مخ یې د غم اثار یې او په دې سترګو کې ژړا یې او 3 ورځې کېږي نه چا سره د سلام جواب کړی دی نه د چا سره کلام کړی دی او په مسجد نبوي کې د پیغمبر د ژړا اواز اورېدل کېږي او مسجد نبوي کې عام صحابه په غم او په ژړا کې لګیا دي. نو حضرت فاطمة الزهرا ته وایي چې ته به د پیغمبر حجرې مبارکې ته سلام وایه. حضرت فاطمة الزهرا چې راله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام روضې مبارکې ته ودرېده او چې کله صلات و سلام ووایه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د طرفه حجره مبارکه خلاص. حضرت فاطمه چې کله دننه ورسي نو ورته یا رسول الله ټول مسجد نبوي په غم کې دی او ټول مسجد نبوي ستا پر دې کیفیت او پر حالت باندې پریشان دی چې پر پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې کم کیفیت دی او ستا د کیفیت معلوموالی غواړي چې دا کیفیت پر تا باندې څنګه رالی څه حالت دی. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویې بچیه جبریل امین ما ته رالی او ما ته دا ویل چې ستا د امت ګناهګاران به په جهنم کې سوځل کېږي. نو ورته یې بچیه دا کیفیت برداشتول زما په برداشت کې نه راځي، پر دې کیفیت باندې صبر کول د دې استعداد او قوت زما په دماغ کې نشته، نو ځکه دا زما در دماغ لوړه خبره ده، زما در برداشت پورته خبره ده، نو ځکه زه په دې خاطر باندې په ژړا کې یم او د خدای سره په التجا کې یم او د خدای او حضور ته په دعا کې یم چې الله زما د امت د جهنم څخه حفاظت وکړي. نو ما درته ویل د پیغمبر د دې خپل امت دپاره داسې ژړا وه او د پیغمبر د دې خپل امت دپاره د شپې داسې دعاګانې وې، د پیغمبر د دې خپل امت دپاره داسې حالات. پیغمبر ته د خپل امت دا در خپل خاندان هم قریب و، در خپل نسل هم قریب و، د خپل امت دته در خپله کورنۍ و، در هر څه پیغمبر ته قریب و. د خاندان ازمایش رالی، د پیغمبر د کور بچی دا د پیغمبر د امت په تورو باندې ټوکړې ټوکړې کو، لیکن پیغمبر دا نه وی چې یا الله زما خاندان بچاو کې، یا الله زما د نسل حفاظت وکړي، یا الله زما د خاندان حفاظت وکړي. لیکن چې کله د پیغمبر و حضور ته د خپل امت غم رالی نو پیغمبر بیا 3 ورځې په ژړا باندې په حجره مبارکه کې تېروي چې الله زما د امت حفاظت وکړي، یا ربي امتي امتي. حالانکه د پیغمبر هغه مبارک خاندانو حضرت ام سلمہ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کور زنانه ده. ام سلمہ وایي زه ناست یم، حضرت حسین رضی الله عنه د پیغمبر په غیږ کې ناست دی. زه چې کله حجرې مبارکې ته راننوتم نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ژاړي. ما ورته یا رسول الله پر څه باندې ژاړې؟ کوم شی ستا د ژړا سبب دی؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام راته وایي چې سلمہ ام سلمہ جبریل امین رالی او ما ته دا اوس ویل چې ستا دغه بچی به ستا امت قتلوي. او پیغمبر هغه خاره راښکاره کړه چې ستا د دغه بچي وینه به په او جبریل امین هغه خاره راښکاره کړه چې ستا د امت ستا د دې بچي وینه به په دغه خاوره کې تویږي. نو زه چې کله د دې خپل بچي، حالانکه حضرت حسین پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته داسې قریب بچی دی، د دې بچي په باره کې دا نه وایي چې الله ته حسین بچاو کړي او دا نه وایي چې الله ته د حسین حفاظت وکړي، یا دا نه وایي چې الله ته د نسل حفاظت وکړي، یا الله ته د دنیا د ظلمو څخه بچاو کړي. دا د پیغمبر د وینا ثابته نه ده. حالانکه ما درته وی حضرت حسین پیغمبر ته داسې قریب دی، دا حضرت حسن او حسین دا د پیغمبر دواړه بچي و لمسیان دي. د حضرت حسن په باره کې راځي چې د دې سره صدر نامه پورې حضرت حسن عین پیغمبر و او د دې نامه صدر پښو پورې حضرت حسن علي و، او حضرت حسین د دې سره صدر نامه پورې د حضرت علي سره مشابه و او د دې نامه صدر پښو پورې بیا حضرت حسین دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره مشابه.
پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته داسې محبوب بچانو چې مدینه منوره کې به ټوله ورځ پر دې وژو باندې اخیستي وو. حضرت عمر یې ورځ ولیدو، بره وایي نعم المطیه، والله نعم المطیه، په خدای قسم څومره بهترینه سواري دې بچانو ته خدای ورپه نصیب کړې، د پیغمبر پر وژو سپاره دي. پیغمبر علیه السلام ته والله لنعم الراکبان، په خدای قسم چې سپارم دغونه بهترین سپاره دي. لکه سواری چې څونه بهترینه سواری ده، په خدای قسم سپارم دغونه بهترین سپاره دي. لیکن پر هغه بچانو باندې داسې حال رالی، د پیغمبر پر هغه خاندان باندې داسې حال رالی، 82 کسان د پیغمبر خاندان دا د کربلا په میدان کې په تورو باندې ټوک ټوک سو. په دې کې 14 کسان صرف د حضرت فاطمې اولاده وه، د حضرت فاطمه زهرا اولاده وه. په دې کې عثمان و، په دې کې عبدالله و، په دې کې محمد و، په دې کې حسین و، د عباس و عباس علمبردار چې اوس ورته وایي، دا څلور د حضرت علي د نورو زنانو څخه اولاده وه. د دې څخه ماسیوه اکثریت د حضرت فاطمې اولاده وه. نو 14 کسان صرف د حضرت فاطمه زهرا اولاده وه، او 82 کسان آخر دن جوړ سو. د دې 82 کسانو سرونه په د کربلا په میدان کې په تورو باندې غټ سلو. حالانکه دغه حالات الله تعالی پیغمبر ته د جبرئیل امین په ذریعه باندې وښکاره کوي، لیکن پیغمبر د دې خپل بچانو په خاطر، د دې خپل خاندان په خاطر، د دې خپل نسل په خاطر خدای ته دا رقم دعاګانې نه وکړي لکه د دې امت په خاطر چې وکړي. نو پیغمبر ته دا امت دا در دې خپل خاندان هم ډېر محبوب و، در دې خپلو بچانو هم ډېر محبوب و، در دې خپلو قریبانو، در دې خپل نسل ډېر ورته محبوب و. حالانکه هغه سانحه چې د پیغمبر پر خپل اولاد باندې راله، یقینا داسې سانحه به ډېره کمه د کائناتو په سترګو لیدلې. چې کله دوی په خیمو کې محصور دي، بند دي، نو نارینه صرف څو زنانې دي په کې د حضرت فاطمې لوڼې پکې، چې کله دوی په خیمو کې دي نو 80 کسان شهیدان، نارینه صرف 2 کسان پاته دي. حضرت حسین پاته دی او علي اکبر د حضرت حسین بچی دی، په دې وخت کې 2.5 کاله یې عمر دی. دا 2 پاته دي. نو حضرت حسین رالی خیمو له 7 ورځې، یو روایت کې راځي 11 ورځې، یو روایت کې راځي 14 ورځې پر دوی اوبه بند دي او ټول د دښمن په محاصره کې دي. نو هغه معشوم بچی پلار ته بدي کوي، یا ابتي اسقي، ای پلاره یو څه اوبه راکړه. دې وخت کې دغه بچي عمر 2.5 کاله دی. پلار دا بچی په دې لاسو باندې ورواخستی، د دې خیمې مخ ته دښمن لښکر ولاړ دی. هغې ته وایي ظالمانو دې بچي څه جرم کړی دی. د دې په خوله کې خو یو څاڅکی اوبه وروڅڅه. دې وخت کې حرمله ابن کامل کوفي، حرمله ابن کامل کوفي د کوفي یو سړی دی، هغې د خپل لیندۍ څخه غشي پر خطا کې د هغه د 2.5 کاله ماشوم علي اکبر هغه په دې ستوني کې ولګېد. حضرت حسین رضی الله عنه څه وکړو؟ نو هغې د خپل لاسونه پر دې ستوني باندې ور ونیو چې وینه یې بهار ولاړه نه شي او وینه یې په دې خپل ستوني کې توزي. ورته وایي بچیه دغه مې پوس پره ده چې په دې خپلې وینې در باندې را وګرځوم چې په دې خپلو وینو باندې اوبه شي. آخر هغه علي اکبر یې برته کښېښوی. آخر په ټولو انسانیت کې یو حضرت حسین پاته دی. حضرت حسین رضی الله عنه چې آخر روسی د محمد رسول الله لنګوټی او د محمد رسول الله چپن وزغری واغوستو او د دې کوفې والا د کوفیانو میدان ته ورشول سو. چې کله میدان ته ورشول سو نو در ماپښینه پورې چې کله جنګ وسو
د ماپښین په وخت کې حضرت حسین هم شهید او 72 کسانو کوفیان پر راوورځېده، د دې 72 کسانو سرونه یې پرې کړو. د مازدیګر په وخت کې د ابن زیاد لشکر رالی او د محمد رسول الله د خاندان هغه زنانې هغه د دې خیمو سره کشوي او خپل د لشکرې د ځانه سره په ظلم باندې بیایي او د مینځو په شکل باندې بیایي. حضرت زینب بنت فاطمه د حضرت فاطمې لور ده، هغه چې کله د دې زنانو سره روانه شوه چې یو طرف ته ګوري نو د خپل خاندان 72 کسان دا ټول سر پرې کړي پراته دي. په دې کې حضرت حسین پروت دی، د هغې هم سر پرې سوی دی او دې کې هغه ماشوم علي اکبر هم پروت دی، د هغې هم سر پرې سوی. آخر حضرت زینب دا آواز کی یو چیغه کوي ورته یا محمده یا محمده بناتک السبایا هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء او مقطع الاعضاء او یا محمد بناتك السبايا وذريتك مقتلا وتصفى عليها الرياح. دا هغه الفاظ دي چې حضرت زینب د کربلا په میدان کې د خولې سوی استو. در اوسه پورې د هغه وخته څخه تر دې وخته پورې داسې خطیب نه دی راغلی چې هغه د دې الفاظو ترجمه وکړي او په هغې کې دونه وس و استعدادي او د هغې د سترګو څه اوښکې رانسي او هغې د دې الفاظو ترجمه وکړي. روایتو کې راځي حتی ابکت کل صدیق وعدو، چې کم خلک ناست دي چې کومو انسانانو د دغه انسانانو سرونه پرې کړو هغه در دې نور ډېر په ژړا اخته دي چې په دې ځای کې کم دشمن ولاړ دی کم دوست ولاړ دی هغې ټول د حضرت زینب بنت فاطمې په دې اواز باندې چیغې و ژړا کوي. نو ما درته وی چې د پیغمبر پر اولاد باندې هغه حادثه راغله او د پیغمبر خپل خاندان په دا رقم باندې ټوک ټوک سو، لیکن پیغمبر د هغې خاندان د بچاو دپاره ژړا نه ده کړې کې ژړا کړې ده د هغې د بچاو دپاره دعا نه ده کړې، د هغې د بچاو دپاره شپه نه ده رونه کړې او د هغې د بچاو دپاره پیغمبر علیه صلات وسلام داسې حالاتو ته ځان ورکړی نه دی لکه د دې امت په خاطر چې پیغمبر علیه صلات وسلام څه کړي. نو حضرت فاطمه زهرا چې کله راله پیغمبر علیه صلات وسلام ته وایي یا رسول الله پر تا باندې کوم حالت دی چې ټول صحابه په پریشاني کې دي؟ نو پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وایي چې فاطمې ماله جبریل امین رالی او جبریل امین ما ته دا وایي چې ستا امت به الله تعالی په جهنم کې سوځي. نو ما چې کله د خپل امت د جهنم وال حالات واورېدل نو زما د برداشت زما د وس دا حالات ووتو، زه د دې خپل امت لیدل په جهنم کې او سوځېدل په جهنم کې دا برداشتولی نه شم. چې کله د دې خپل په دغه مجلس کې په دغه دوران کې چې کله د دې خپل امت حالت او بیانوي چې زما امت جبریل امین ما ته وایي چې دا امت به په جهنم کې، نو پیغمبر علیه صلات وسلام بې اختیاره بیا پر سجده پرېوتی په ژړا کې. حضرت فاطمه زهرا ناسته ده آخر ژاړې الله تعالی جبریل امین راواستاوه ورته ارفع راسک یا محمد پیغمبر سر راپورته که. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته یا الله زما د امت ګناهګاران په جهنم کې سوځل کېږي. جبریل امین ورته وایي چې رب دا فیصله په لاس راکړله چې ولسوف یعطیک ربک فترضا، الله به هغه څه ژر درکوي چې په کوم شي باندې ته راضي کېږې. د قیامت په میدان کې الله تعالی ستا د رضا دپاره یو بندوبست جوړوي، ستا د راضي کېدو دپاره یو لار جوړوي. د قیامت په میدان کې به په خپله عطا باندې الله تا خامخا راضي کوي.
پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره پورته کوي، حضرت فاطمې ته وایي په خدای قسم چې زما د امت یو فرد په جهنم کې پاتې تر هغې وخته به راضي نه سم. الله خدا راته ویلي دي چې زه به د قیامت په میدان کې تا راضي کوم، لیکن زما دی په خدای قسم چې در څو پورې د امت یو فرد په جهنم کې پاتې در هغې وخته پورې به زه راضي نه سم، نو در هغې وخته به زه د خدای د حضور کې دا خواستونه کوم. نو ما درته وی دا پیغمبر د وفا قابل پیغمبر دی. که څوک وفا کوي د وفا اصلي قابل دا دی. او د دې پیغمبر وفا په کم شکل ده؟ د دې پیغمبر وفا د دې پیغمبر په سنتو کې ده. هغه سړی چې د دې پیغمبر په نقش قدم زندگی تیری، شکل د دې پیغمبر په شکل جوړوي، کورنۍ زندگی د پیغمبر په شکل جوړوي، تجارت د پیغمبر په شکل کوي، او په هره شعبه کې چې زندگی تیری هغه زندگی د پیغمبر په شکل وي، هغه سړی د دې پیغمبر وفادار دی. او د دې پیغمبر په شکل کې، د دې پیغمبر په سنتو کې، د دې پیغمبر په زندگی کې په خدای قسم د دنیا او د آخرت عزتونه او کامیابی الله یې شي. نن که د یو چا په دماغ کې دا راځي چې خلک د پیغمبر مخالفت کوي، خلک د پیغمبر پر سنتو نه چلیږي، ته ورځه ټوله دنیا او عزت د هغو خلکو دی لکه کافران به یادوي. لیکن ګوره زما او ستا او د هغو ډېر فرق دی. ما او تا د دې محمد رسول الله د غلامۍ توق و دې غاړه ته اچولی دی. هغوی په دې کائناتو کې ځان آزاد بولي، او ما او تا په دې دنیا کې آزاد نه یو، او ما او تا د محمد رسول الله غلامان یو. او غلام ته عزت هلته دی چې د بادار پر مرضي به چلیږي. که چیرې غلام یار د بادار غلام دی لیکن د بادار مخالفت کوي، بیا به دې غلام ته څه خارې عزت ور په نصیب شي؟ بیا به د دې غلام زندگی په کومو تکلیفو کې، په کومو مصیبتو کې وي. نو ما او تا په زندگی کې ځان په جیلخانه کې بللی دی، زما او ستا په غاړه کې د محمد رسول الله توق دی، او زما او ستا دا استوګنه په دې جیلخانه کې ده، دا زما او ستا دپاره بندیخانه ده. که چیرې د محمد رسول الله دا د توقه ډکه زندگی و خپل سر ته ورسو او په دې جیلخانه کې د محمد رسول الله پر نقش قدم زندگی تیره کړو، نو الله تعالی ورته وایي چې د دې په بدل کې څه دی؟ ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. بیا به داسې حالات راځي چې یه به د الله میهمان خانه، الله به میزبان او کور والا یو، ته به میلمه او استوګنه به دې د الله په میهمانخانه کې. الله وایي هغه داسې میهمانخانه ده ولکم فیها ما تشتهي انفسکم چې څه مې زړه غواړي هغه به وي، ولکم فیها ما تدعون چې څه طلبوئ هغه به درته اسانه وي. نو کافرانو خو د دې زندګۍ غلامي نه کتیره، د دې زندګۍ د ځان دپاره جیلخانه کې زندګي نه که د جیلخانې په شکل یې زندګي نه کتیره، نو د کافرانو سره به بیا په هغې دنیا کې د دې حساب کېږي. ما او تا په دې دنیا کې آزاد نه یو، د محمد رسول الله غلامان یو، او زندګي مې په جیلخانه کې ده چې در څو یې د محمد رسول الله پر نقش قدم تېره نه کړو، نو تر هغې وخته به په ذلت او په رسوایي کې مبتلا یو. الله تعالی دې دا څو خبرې په خپل دربار کې قبولې او مقبولې وګرځوي. واخر دعواهم اسلام لکفر څخه بېلمني، نن چې څوک خوند نبي خلمني، اسلام لکفر څخه بېلمني، اسلام لکفر څخه بېلمني، د دل لپاره مرګ او جلمني، پرې مسلط مرتد خلقان شو زکات، تلوانا مسلمانان شو زکات، پرې مسلط پلید غربیان شو زکات، تلوانا مسلمانان شو زکات، څوک امریکا ته خدمتونه کوي، څوک امریکا ته خدمتونه کوي.